صفات یو حصہ ولستا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه چې مونږ او تاسو ته په صحیح سند سره را رسیدلی نو دا د دین اسلام د پاره دویم ماخذ دی ځکه د شریعت څلور دلایل دي قرآن سنت اجماع او قیاس چې د دې دریو دلایلو نه مستنبطي محترمو چرتم د چانم چې مونږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ورو چې زمونږ ذهن کې دای چې دا عام خبره نه ده دا د یو معمولی تن خبره نه ده دا د هغه شخصیت خبره ده چې هغه امام الانبیاء دی دا د هغه شخصیت خبره ده چې په دې تمام کائنات کې الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات محبوب دی دا خود هغه شخصیت خبره ده نو مونږ ته د هغې اورېدل خوند را کوي مزه به را کوي د پیغمبر خبرې اورم او ګوره محترمو چرته چې د نبی علیہ السلام خبرې کیږي نو دا د پیغمبر د خبرو مجلسی کنه دا ډېر خوش قسمته مجلسی بیا کله چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبرې بیانېږي اقوال بیانېږي احوال بیانېږي سیرت بیانېږي صورت بیانېږي د نبی علیہ السلام کردار بیانېږي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حیات طیبه بیانېږي ګوره هغه مجلس د درودونو مګرځي ښه هغې کې بیان کوونکې څه وایي نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو خلک ورسره څه وایي صلی الله علیه وسلم وایي که نه محترم نو هغه مجلس دونه با برکت وګرځي محترم ما د حدیث یو حصه لوستې وه په دې حدیث کې مونږ ته د دریو خبرو امر شوی دی د دې حدیث لومبنۍ جمله ده نبی علیہ السلام فرمائی سل من قطعکا سل من قطعکا دا مضمون قرآن کې ذکر شوی دی یسلون ما امر الله بهم دی پی وستکی وصل د هغه چې الله ورته حکم کړی دی سل من قطعکا نبی علیہ السلام مونږ ته وفرمایل سل من قطعکا مونږ نن اکثر پښتانه د دې نه اوټ روان یو دلته مونږ بیا د پیغمبر حدیث نه منو پیغمبر خبرې نه منو خپله پښتو کله ډیر نارینه یي هغې داسې خبرې ووري نو زړه یې جوړ شي چې عمل ور باندې وکړمه خو چې کور ته لاړ شي که نه بیا ورته مسله جوړه شي څه مطلب سل من قطعکا نبی علیہ السلام فرمایي ته خپل ولی پالا هغه چا سره قطعکا چې تا سره خپل ولی ختمی دې ته خپل ولی پالل وی دا ګران کار دی محترم مسلمانانو نن مونږ خپل ولی ګورې پالو نه ښه زما بچی بیمار شه زما رور تپوس ته راغی سبا زما رور کره بیماری راغله زی تپوس ته ځم دا خپل ولی پالل نه ته مکافات وی مونږ مکافات کوو دا رنګي محترمو
ما کرس خادی رالا خپل خپلوان را ته په دې خوشحالۍ کې را جمع شو سبا زم داغي د خوشحالۍ نه خبر شمه نو زم ورته دې ته مکافات وی دا ګورې خپلولي نه ده ښه خپلولي به کلی زما بچی نه جوړه شه زما رور د تر زوی د ماما زوی رشتہ دار خپلوان زما د بچی نه خبر شو تپوس ترانله بیا سبا تایی که رسوک بیمار شو زور که رزم دا خپلولی ده پیغمبر مونږ ته دا وی اوس مونږ څونه عمل کو مونږ خپلولی نه پالو حالانکه حدیثو مبارکو کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا غواړي چې د په عمر او په رزق کې برکت شي رزق دیم سیوای عمر دیم سیوای نو دې یو کارو کی فل یصل رحما دې خپلولی او پالی ښا خپلولی پالل او خپلولی ختم کړي دي د دې وجه نن زمونږ د جیربونو زمکشتا د کروڑها انکم مشتا برکت پکې نشتا ضرورت نه پوره کیږي خوشحالی نشتا اطمینان نشتا سکون نشتا هر یو سړی پریشانا څوک د بچو د پر پریشانا د چانه بچی پریشانا څوک د بیبی نه پریشانا څوک بیبی ته پریشانا د چانه بیبی پریشانا هر سشتا داول خپلولی پالل نشتا ادا یوازې دا احادیث نه دي محترمو قرآن کریم چې مونږ او تاسو وګورو کنه دی کې دا ذل قربا ذویل قربا ذل قربا ذویل قربا دا په ډیرو ځایونو کې راغلي دا مونږ تخکاری نه خپلولی پالل اجره کې جمعات کې نارینه مسله اوریدا دی ویر نن بعد د خپلولی شروع کوم نو چې کور کې خبره وکړه کنه نو راشه کتاو دیږي نو بیبي وته وی ښا دا ته خو عجیبه پوښتنې تا کره نور راغلی ستا خپلوان او ته به ورکره ځي نو دی ورته وي ډېره مهرباني ښه چې راته دې ووایې ښه داسې خیر خوا بیبي مې ده وګوره زما نه خو پښتو یې رشې و پښتو یې راته رایاده کا دې غریب د بیبي شکریه ادا کړي دغه بیبي دې پوه کا بیبي دې پوه کا چې ګورې که مال کې برکت غواړې که جون کې برکت غواړې خپلولي به قایمول غواړي خپلولي به پالل غواړي دا انتهایی ګران کار دی نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو امر او فرمایلو سل من قطعک سل تخپل ولی پالا آغا چا سرا قطعک چې تا سره خپل ولی ختمي تا کر سوک ناراضی نو تور کر زام خبر اخلا دروغ رنزور خیال ساتا ستا خپلوانو کې مستحقین دي کنه د زکات مستحقین دي نو غیله زکات هم ورکوا بلکې رشتہ دارو کې زکات صدقات تقسیمول د دې دو ثوابونه دي یو د دې صدقې او د زکات ثواب نو دویم د خپل ولې پاللو ثواب دا رنګي ستا خپلوانو کې څوک بیماران دي وسې نه کیږي ډیر مسلمانان تیار شي نو مونږ تراشي جی خبره صحیح ده خدا په پټې طریقې سره به کوم نو څه نه خزر نه خبر نشي ښه دا خزه ستا خدای دی کتاره د خزه نه پیغمبر جوړ کړي دلته پیغمبر دا وی الله دا وی ته د هغه مقابله کې د بیبي خبره منی ته د بیبي نه یریږي ته د هغه مخلوق نه یریږي چې هغه مړه د چرمخ کې نه یریږي او ته د هغه نه یریږي زنانه ګور ډیری بوزدلی ښا چرمخ کې نه یریږي د پیشو نه یریږي او خانه دا لوی لوی ناری نه یا چې لګه بیبي پسترګې راو باسي دی وته خاجي بالکل ټیک دی جی نه ټیک ده د بیبي خبره منا دا غي څه ضرورتونه دي د خوراز کک ضرورتونه دي
د لباس ضرورتونه دي، د دوایي ضرورتونه دي، د ماشومانو ضرورتونه دي، هغه خبرې منا. خو چې شریعت کې درته مقابل کې راځي که نه، نو فلیتک تحلو والحیات مریرا ولیتک ترضى والانام غضاب فلیت الذی بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب. وہی سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے، مد نظر تو مرضی رحمان چاہیے. بی بی دې پوه کا چې د شریعت حدود دا به کراس کول نه ګورې ښه، مینه به هم د سره کومه، محبت به هم د سره کومه، د حقوقو ادایګي به دې م کومه، مور پلار کره به دې م بوزمه، رور خور کره به دې بوزمه. خو که چرته راته د شریعت خلاف خبره کې، نو نبی علیہ السلام فرمائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کله چې درنه خالق خفه کیږي هلته بیا د مخلوق تابعداري نشته. محترمو، مونږ ته شریعت یو معاشره راکوي، یو سوسایټي راکوي، ځان ته کلی نه کیږي ښه. او دا انفرادیت دا سوچ چې دی دا ډېر خطرناک سوچ دی. بس زه ځان ته خوشحاله یم، زما چاته ضرورت نشته، زه پوره یم، زه په بچوم پوره یم، په مالم پوره یم، په دیره باندې م پوره یم. دا ډېر غلط سوچ دی، دا یو ډېر نیګیټیو تھنګ دی. محترمو، که ته ډېر لوی مالدارم یې، ستارونه غریبانان، ستار ورونه غریبانان، ته هلته کې ورځه، دې باندې ستا عزت نه کمیږي ښه. تا ته ښه نه ګوري او ته بیا هم هغې ته ریسپیکټ ورکې، د هغې ته عزت کې، هغې ته یو مقام ورکې چې یاره مشر دی رانه، رشته دار مې دی، که کشر دی نو رشته دار مې دی، که مشر دی نو مشر مې دی. په دې به ستا دونه ډېر زیات عزت وي که نه، زندګي به دې د خوشحاله وي. نو محترمو، دلته خو مونږ ته مساجدو کې قرآن او سنت بیانیږي، خو عزم به دا کوو چې دا خبرې به عمل کې راولو. خوښه مو ده که نه؟ خپلولي به قایمو. خپلولي که خپلولي مو قایمه نه که محترمو، دا ډیره د نقصان او د تباهی خبره ده. ځکه چې د یو ورور د رور سره نالګي که نه، نو بیا د تره د زامنو د کزن هم یو بل سره قړه کې بغض او تریخي، نو بیا محترمو دا رور کامیابی نشي برداشت کولی، بیا دا رور بنگله نشي برداشت کولی، بیا دا رور گاڑی نشي برداشت کولی. بیا انسان کې حسد راشي، نو بیا پکې سیالی راشي، خسیالی چې هم کسی سے کم نہیں. او رشتہ دار او رور او د تره زوی او د ماما زوی چې د هغه نه کمی وي پوزه د پرې کولی. دا غلطې خبرې دي محترمو. ستا رشتہ دار دی، هغه ته الله یو مقام ورکه، ته وایې ربه دنیا کې یو لوی مقام ورکه، آخرت کې ولادینه سیوا ورکي. دا په خولې راځي محترم، په ایمان وایي د سکر ور باره کې دا راځي، د تره زوی د ماما زوی. مونږ وایو ربه دا څه چې دی ورکړي دا هم ترې نه والې تباه بربادي کړي، دا له به څه پاتې شي. دا ډېر غټ حسد دی. دا د الله په تقسیم باندې د خفقان اظهار دی چې ربه تا خو تقسیم داسې کړی، ځکه دا خو د الله رب العزت خوښه ده. کسی کو تاجی سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مولا تیرا مرضی جدر چاہے ادھر کر دے. یو محترم علم یو عملی. بعض خلکو ته د ډیرو خبرو علم حاصلی خو عمل نی، نو دا علم بغیر د عمل نه داسې دی. یو نشتا خو نه سور شته او نه پکې میوه شته، نو څه فایده؟ اسې ځای نیولی دی. نو چې کم مونږ او تاسو سره معلوماتي کم علمي را سره، بیا تاسو خوش قسمت یې. دې کې زمونږ مولانا عبدالغني صاحب زید مجده د ډېر وخت نه محنت کوي، دارنګې زمونږ اجي صاحب دی، دارنګې نور د دې علاقې مشران، تاسو ته الله مسجد درکړی دی. امید دره به دې ځای کې به درس قرآن هم کیږي، دې ځای کې به د احادیثو درس هم کیږي. بیا د قرآن او د احادیثو د بعضې د مغلقو الفاظو د مشکل الفاظو تشریح هغه فقه کې شوي، ډېرې خبرې داسې وي چې د هغې وضاحت تشریح هغه مونږ فقه ته پایې کې محتاج یو. نو محترمو، په دې باندې ځان پوه کول، دې درسونو کې ناسته کول، الله تبارک وتعالی دې دا ځای، دا مسجد، دا مشران
دا قائم او دائم لري. الله دې مشرانو په عمرونو کې برکت واچي چونکې ستاسو مونځ په یو نیمه بجه باندې نو په دې خبرو باندې اکتفا کوو چته مکمل او شو ان شاء الله تفصیلی نشست بکو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.